د ملک د نورو برخو په رنګ په ضلع لامبردان تحصیل رستم کې هم په سویډن کې د الله پاک د لوی کلام قرآن پاک د بې حرمتۍ کولو په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. اولنۍ مظاهره د مرکزي مسلم لیگ تحصیل رستم سوري لاندې د پیر بابا بونیر روډ باندې ترسره شوه چې پکې د مرکزي مسلم لیگ تحصیل رستم غړو، طلباو او عام ولس په لوی کچ کې ګډون کړی و. دا کفار د یو پیرنه شوه، دوه پیرنه شوې، بار بار دوی د دې قرآن بې حرمتي کوي، د پیغمبر اسلام بې حرمتي کوي او دا یو پیرنه ده بار بار دا کوي. نو چې کوم مطلب د عربو سره، د عراق سره، د هغوی سره تیل دی چې دوی په خپل تیل بند کړي، د چا سره چې کوم وسایل وي هغوی به د کافرو باندې خپل وسایل بند کړي او دا مجبوره شي په دې خبره باندې چې دوی بار بار د پیغمبر اسلام او د قرآن بې حرمتیانې دا دوی نه کوي او دا د دوو عرب مسلمانانو زړونه په دې باندې ازارول دي. نو موږ برپور مذمت کوو د دې خبرې او مطالبه کوو د حکومت وقت نه چې د دوی دا سفیران دا ملک بدر کړي او د دوی سره بایکاټ وکړي. دویمه مظاهره په رستم مین چوک کې د جماعت اسلامي تاجر ورولې او پی ډي ایم کې شامل شوي جماعتونو په شریکه وکړه چې پکې د ټولو پارټو ذمهوارو او کارکنانو په لوی کچ کې ګډون کړی و. احتجاجي مظاهرې ته د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا اقبال حسین، د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا فیاض علي اوان، د جماعت اسلامي زیب عالم خان، د جمعیت علماء اسلام مولانا امانت شاه، مولانا تاج الامین جبل، مولانا مبارک احمد خکانی، د پاکستان مرکزی مسلم لیگ تحصیل رستم صدر محمد خالد عاصم، د پاکستان مسلم لیگ نون اختر نواز خان، د رستم بازار دکاندارانو صدر سید منیر او نورو وویل چې په سویډن کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ له وجې د ټولو مسلمانانو زړونه دردېدلي دي. حکومت د سویډن سره خپل تعلقات ختم کړي. نن مونږه د رستم په چوک کې د ټولو پارټو ملګرو یو احتجاج وکړو د قرآن پاک د بې حرمتۍ په سلسله کې. مونږه د خپل پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو زرداری نه دا خواست کوو چې هغه وزیر خارجه هم دی چې هغه بالکل مکمل د دې سویډن دا سفیر ملک بدر کی او چې زمونږ په سویډن کې کم سفیر دی هغه واپس راوبللي او چې زدي سم مصنوعات دي د هغې نه مکمل بایکاټ وکړي. دا نن چې په دې چوک کې کوم احتجاج کیږي دا احتجاج د سویډن خلاف کیږي ځکه چې زمونږ د عظیم الشان قرآن مجید په بې حرمتي کړې ده. نو زمونږ خپل حکومت ته دا فرزور مطالبه ده چې د کوم سویډن دلته کې سفیر دی هغه د ملک نه ملک بدر کی او څومره چې د هغې دلته خوراک اشنو دي هغه هم دلته نه چې په دې باندې پابندي ولګي چې زما ټولو مسلمانانو ته خواست چې دا قسمه څیزونه د هغې مه استعمالوي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم رستم مین چوک کې احتجاجي مظاهره ترسره شوه چې پکې د تحریک انصاف ذمهوارو ملګرو او کارکنانو په لوی کچ ګډون کړی و. مظاهرې ته امیرجاز خان، ایډوکیټ، نگار خان، حاجي عبید او نور وویل چې موږ د قرآن کریم بې حرمتي هیڅکله نشو برداشت کولی. حکومت تر دې جواب په سختۍ سره ورکړي او د سویډن سفیر دې د ملک نه وشړلی شي. چې کو هرې پارټۍ راغلي، هرې پارټۍ دلته احتجاج کړي، موږ راغیم قدر په دې خبره کوو چې دا قرآن، دا اسلام دا زمونږ مشترکه دین دی. نو که هغه ټولو پارټو کړي نو په هغې باندې مونږ خوشحالي او مونږ وایو چې جاري دې ساتي. او مونږ اوس هم اخیری مطالبه دا ده مین چې د سویډن سفیر د دې ځای نه ملک بدر شي، د سویډن سره د سفارتي تعلقات هر څه ختم کړي شي او د سویډن کې چې زمونږ کم سفیر دی هغه دې واپس راوستی شي. عمران خان صاحب په خپل د حکومت کې څنګه چې ما په خپل تقریر کې وې په هر فورم باندې چې کم دی نو د اسلاموفیا خلاف چې کم دی نو هغه خپل اواز اوچت کړی و او د هغې دپاره هغې ډېر زیات چې کم دی نو هغه سټرګل کړی و او انشاءالله څنګه چې موږ د خان صاحبو په یو کال باندې نن راووتو دغه شانتې چې هغې څه ټیم موږ ته هغې چې کم دی نو کال کوي نو انشاءالله موږ به هغه شانتې چې کم دی نو احتجاج له راوځو او د ټولو نه لویه خبره ده کم سړي چې دا کار کړی دی په سویډن کې قرآن پاک سوځولی دی. مونږ د ګورنمنټ اف پاکستان نه دا مطالبه کوو چې هغې دې د سویډنو سفیر د خپل ملک نه وباسي او خپل دې راولي او هغې دې چې کوم دی نو په انټرنیشنل لیول باندې خپل هغه احتجاج چې کوم دی نو هغه ریکارډ کړي. د تحصیل رستم سیاسي مذهبي جماعتونو، سیول سوسایټۍ او عام ولس د حکومت نه کلکه غوښتنه وکړه چې سویډن سره خپل تعلقات ختم کړي. ولس ته هم د سویډن د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي. کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.